او دا ډېر غټ محنت دی چې بندې په ځان شروع کې او نیت دای چې زما عقیده او عمل د ملاوټ نه پاک شي. دا محنت ډېر زیات ضروری دی، وړو کې محنت نه دی لګا چې انسان په ځان شروع کی، خپل پریکټس کی، ځان تلی چې زه د شرک او د بدعت نه پاک شم. نو عرض داو چې بعض بدعات دا په دې معاشره کې داسې کلک شوي دي چې نیکان عالمان ته ځان نشي خلاصولی. بدعات دي بدعات او معاشره کې انتهایی کلک شوي دي، دومره کلک شوي دي چې هر څومره محنت شروع کی خو ختم به نه کې. او هغه سلف هم ویلو نږدې دی په تاسو باندې داسې دور چې سنت به بالکل بدعت شي او بدعت به سنت شي، بیدینی به عامه شي، انتهایی عامه. زه کله کله وایم د نوجوانانو عمومي بیدینی، د مالدارو خلکو عمومي بیدینی چې ښکاره باره د هغه پنسې کته کول دي. ته وګوره غریب سړی به ایدم پنسې کته کړي دي، مالدار خو د دې د وجې پنسې کته کوي چې د مال غرور او تکبر دی ورکې الله به د جهنم په اور سیزي. اے غریب سړیا، اے زمیندارا، اے دیاړمارا، اے د لشل روپو ګټون کیا، ته په څه شي ځان جهنم ته ورکې چې پنسې دې ښکته دي. ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار. محمد رسول الله خو فرمایلی و هغه حصه د پرتوګ چې د ګیټون هم کته شوه دا به جهنم په اور کی. نو اے نوجوانانو دا ولې او یاد ساته دام نه چې په دې اوچتو پنسو کې دته ځان بد ښکاري. کرکټ چې کوي نو پوره کمیس ایستی که نه ایستی، او کرکټ چې کوي دا نوجوانان یا فوټبال کې یا پرتوګ هم ورسره نیم ایستی. دا پنډی هم ښکاري، دې ته بې پرتوګه وایي چې د کم نارینه پنډی هم ښکاري او نوم هم ښکاري. نو که تا ته ځان بد ښکارېدو په پنسو اوچتولو کې نو تا به کرکټ ته جانګې نه اچو، تا به فوټبال ته جانګې نه اچو، خو دا تا چې هلته بې پنسو یو لنډ غونده جانګې دی اچولی دی او کرکټ کې او ټول خلک درته ګوري، ته هلته ولې په پنسو ښکاره په ګیټو ښکاره کېدو نه شرمېږې؟ خو هلته ستا د ضمیر او د دنیا مسله ده، هلته د پنسې بالکل بره دي، اډو شته دی نه، هېڅ پروا دې نشته. او دلته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث او د الله د حکم او د دین مسله ده. نو نوجوانان هم پنسې کته یې هغه اهل حدیث چې لږ لاس لسل روپۍ لاسته راشي. ما ځینې عوام اهل حدیث ولیدل چې ته به ورته وایې چې مشره دا پنسې دې لږې بره کړه چې ګیټې دې ښکاري. نو بعضې بدعات او ګناهونه داسې عام شوي دي چې څه په توره به ترې ځان بچ کړې. نو یو د هغه بدعاتو نه چې ډېر عام شوي دي هغه په دې جوماتونو مساجدو جوړولو کې ډېرې ګلکارۍ دي. صحیح احادیث چې وګورې د الله نبی او خصوصا سلفو د امت دا بد ګڼلي دي چې جوماتونو کې د غټ غټ بلډینګان جوړ شي او هغې کې اعلی سهولیات مقرر شي. دا به سلفو بد ګڼل. ام سلمه رضی الله تعالی عنها راغله او د حبشې د خلکو د عبادت خانې د عیسایانو د عبادت خانو خبره وکړه د الله نبی ته چې هغې خو په عبادت خانو کې تصویران هم لګولی دي او ډېر رنګ روغن او نمایشونه جوړ کړي دي. د الله نبی بد وګڼل دا د جوماتونو ډېر په بره بوتلل. د الله نبی بد وګڼل دا په جوماتونو کې رنګارنګ ډیزاینونه. ویې فرمایل اولئک اذا مات فیهم الرجل الصالح. صحیح بخاری کې راځي وی دا هغه بدبخت دي چې دی کې کلم نیک سړی مړ شي بنو علی قبره مسجدا. نو یو خوا د حق کې نیک سړی قبر او بل خوا پکې جومات جوړ کی. نو قبرونو کې جوماتونه جوړي یا په جومات کې قبر جوړي دا ډېر بدبخت دي. او بیا د الله نبی فرمایي اولئک شرار الخلق عند الله یوم القیامه. د قیامت په ورځ به دا خلک د الله ډېر بدي. نو عرض دا دی
چې دا د عیسایانو طریقه ده په جماعت کې تصویران په جماعت کې ډېر رنگ او روغن دا د مسلمانانو طریقه نه ده او نن سبا که زمونږه د حدیث دی او که احناف استادان دي نو جماعتونو کې چې کومې ګلکارې شروع دي بس الله دې موږ معاف او دا یاد ساته عبدالله ابن عباس روایت په ابو داود کې ذکر دی او دا په دې باب کې بنیادی روایت دی باب تړي باب فی بناء المساجد او بیا وی عبدالله ابن عباس سے بلو اے خلق تاسو نه بم سم لکه د یهود او نصارو عادتونو براوزی او څنګه چې یهود او نصارو په جماعتونو کې رنگ او روغن جوړ کړو په جماعتونو کې سیالې شروع کړې وي اعلی کانی پکې لګولیو نو وای تاسو بم دکه سے جوړېږئ او بیا عبدالله ابن عباس فرمایل لتزخرفنها کما زخرفت اليهود والنصارى تاسو به جماعتونه داسې ډولی کې داسې به سنگار کې لکه یهود او نصارا چې جماعتونه ډولی او سنگار کړي نن سوچ کاوه نو هر سړی په دې مسله کې ګیر دی او دا روایت د عبدالله ابن عباس دا حکمن مرفوع دی یعنی غالب ګمان زمونږ دا دی چې دا خبره به د ځان نه نه کړي دا به د رسول الله علیه السلام نه اورېدلي البته تصریح نه ده کړی نو حکمن مرفوع ورته محدثین وایي بل خبر صحیح بخاری کې باب بنیان المساجد کې سیدنا عمر صاحب طریقه نقل کړی دی هغه جماعت جوړ کو اډر یو کو چې یاد ساته صرف دومره پروګرام په دې جماعت کې وکړي چې دا خلک د باران نه بچي دین زیات نه او به وته تاکید کو ایاک ان تحمر او تصفر فتفتن الناس وای ګورزان بچ کې د زړو د سور انګورو نه خلق په فتنه کې وغورځوي بس دومره مسجد جوړ کې چې خلق باندې د باران احساس کیږي او باران کې ولديږي نو عبادت نه خرابېږي دا ورته سیدنا عمر فرمایل بیا هم صحیح بخاری کې راځي باب بنیان المساجد کې چې دا مسجد نبویم د رسول الله په زمانه کې بالکل ساده و د سیدنا ابوبکر او د عمر په زمانه کې هم ساده و دا عثمان رضی الله عنه لوند کې وسیع کو او دا رنګ چې کم دی لګ مزین کو دې د وجه چې خلک د باران نه بچي او خپل عبادت پکې وکړي ما عرض دا کو دا خبره بالکل ثابت ده چې ان طهر بیتیا د الله کور به پاک ساتي صفائی کوا دام ثابت دي چې د الله نبی فرمایلو په جمعات کې خوشبو ولګوا لیکن په جمعات کې مبالغه ناشنا ماربل اعلی ټیلونه او دارنګ چې کم ده د حد نه زیات بلپونه او رڼاګانې د حد نه زیات د بجلی تارونه او ایسی او ډیسی او پول سیستم او ګریډونه او دارنګ چې کم ده په جمعات کې دنه ایسی ګان او ایټری لګول د یخنه او د ګرمۍ پورې اسباب برابرول او بیا د هغې لپاره چندې کول او بیا پکې لاندې سلنګونه کول او بیا پکې ډېر زیات قیمتي قالینونه غوړول دا ټول څیزونه هغه دي چې دا په دور د سلفو کې نه و او سلفو ډېر رنګارنګ څیزونه بد ګڼلي دي خو نن په دې نه اهل حدیث عمل کولی شي نه ولی بھائی دیکھ زیادہ شروع دا دام دا پلان کیا جی صاحب جماعت دے وی آگا دا چرمین صاحب جماعت دے آگا دا نازم اعلی جماعت دے نو دی دا یو بل جماعتونو تا گولی چی دا ڈکون سورو کوي یو 3 انچه تی ڈکون پا برا کا یار دا پا کی ایسی لگولی دا تور سر یوٹری مو لگوا نا یو زمون دے مساجدو کی لگ مجبوری دارا چی دے که طلبا اوسی نو دا وبو پروگرام خاما خاپا کار دے و دا کور پشان اسباب برابر ول پکار دی یو دی هغه کې صرف منځ او تلاوت کیږي نو هغه کې دومره زیات خرچي او بیا هغه خرچو د پاره چاندې کول لارو کې کټونه چول یا جمعات کې چاندو اعلانونه کول یا په جمعه کې بکسې ګرځول دا چانده ته سره کې دا جیبره سیلینګ دی دا سیلینګ په جمعات کې شته دا چاندې سره کې یره چې ګریډ کو چې بیا یې سیګانو لګو ویټه لګو الکه دا ویټه یو د سیګانو جمعات کې ناروا او دی دا چاندېم ناروا وي دا او بیا دومره مزین کی چې جمعتونو ته جرندې لګېدلي دا ولي قیمتي سامان جمعات کې دنه پروت دی وی غلانې پټي یعنی غلو تم پته نه چې قیمتي سامانونه جمعتونو کې پراته نو آیا دا د الله د نبی په وخت کې یا سلف رضی جات ورکړو کني عمر صاحب خو خلیفہ پس 2 لک مربع میل بادشاہ او بیا هم جمعات مسجد نبوي کا چا پروت دی
پته لګي ډېرې مبالغې دی باب کې. ها کم سيزونه چې ضرورت دی لانټر وموکا د باران نه به بچي په دې وخت کې د باران نه د بچ کېدو ذریعہ لانټر دی. خو ډېرې چونې او رنګونه او دې کې غټه وجه دا ده چې ډېر رنګونه د جومات له ورکړو چې ته نیت وتړي نو بعضې جومات کې دومره شیشې چې ته بلا ساتی شیشو کې ځان ته ګورې یو شیشه کې به غټ ښکاري بلکې به لګړوکې ښکاري بلکې به صفا ښکاري بلکې د شیشې نه هاخوا آبادي ده نو ته چې سلام جرباسې لا بلا جومات به پاتې نو اګیس خو مانځه پوه نه شو هغه یو خوا وکتل بل خوا وکتل لمونځ پوره شو. نو ډېر غټ سوچ بس دومره به وایو چې مسله دا ده چې دا شی ناروا دی دین د الله دا ده چې دا شی ناروا دی نو که عمل دی بیا غلط وکړو ګناهګار یې خو چې نه مسله هم د دې د وجې بیا پټې حق هم پټې نو دین هم ګډوډی او ګناه هم کوې نو الله دې رحم وکړي. ما یو کس ته ویم یاره د جومات کې د ګرمو اوبو سسټم هم کړی د ګلیزر هغه وایي یو تله مانځله راغلي په دې ګرمو اوبو یې رادننه کومه لکه څه به کوې ویم په دقه رنګارنګ بجلې وایي دا زمیندار بچکچ ماته یې چې دا ګرمي ووایي یا د غنمو له وکړي نو زمونږ اهل حدیث وي زمونږ جومات ته مانځله نه راځي خو چې دا د غنمو لوې ډېر ګیر ناګیر وایي نو ارام دپاره دلته راشي ځان ته پکې ولګوي او دا خېټه ښکاره کړي او د پکي دا غوټۍ دا نوم دا غوټۍ یو بل ته مخامخ کړي ښه بیا هغه مودې شي دا لګوي دا وي په زوره بس نو یو خو دغه طریقه ده که نه ښه دا ده چې جومات کې سادهوالي ضروري دی نو څه لږ بدعات نه دي د دې مساجدو باره کې دا خبره یاد ساتئ تاسو په الله یقین وکړئ زه د احنافو عالمانو ته وایم چې دا تاسو په جومات کې د مړو اعلانات کوئ آیا دا په اسلام کې شته دا ته چې په جومات کې د روک شوي څیز اعلانونه کې دا جومات دا په د الله په کور کې دا اجازت شته. صحیح مسلم کتاب المساجد کې د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت نقلو هغه فرمایلی چې د الله نبی فرمایلی دي من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد چې یو جاخه دی ولید چې هغه جومات کې ولاړ دی او چې زمانه ګورې پیسې روکې شوي دي او چرته تاوه یو وی چې زمانه پیسې روکې شوي دي او په پلاستیکي ګوتې کې بند وي یو وی زمانه پیسې روکې شوي دي او سره باټوه او دا خبره په جومات کې وکړه نو وی فلیقل چې څومره خلک ناست دي هغې دي ووایي چې لا رده الله علیک الله دې اډو تاله ستا روک شوې بټوه روک شوې پیسې روک شوې ګاډې اډو الله دې تاله را واپس نه کړي وی ورته ووایه چې فإن المساجد لم تبن لهذا جوماتونه الله د روک شوو څیزونو د اعلانونو دپاره نه دي جوړ کړی دا د وړوکي سړي خبره ده که د محمد رسول الله خبره ده یاره په دې کلي کې به یو نر سړی په دې عمل وکړي چې ووایي چې زما جومات کې به اعلان نه کوي یا ووایي چې زما جومات کې د مړو د اعلانونو ګنجایش د روک شوو څیزونو د اعلانونو ګنجایش نشته یو نر شته الحمدلله اهل حدیثو جوماتونو کې نه د مړو اعلانات کېږي او نه د روک شوو څیزونو او که کېږي نو دا غلطه کېږي موږ د دې رد کړو. بریده ابن الحسیب روایت په صحیح مسلم کې دی چې یو کس راغی او په جومات کې وي زمانه سور اوښ روک شوی دی څه شی روک شوی دی سور اوښ رانه روک شوی دی چې دا خبره یې وکړه او کېناسته د الله نبي څومره خوش اخلاقه سړی دی څومره نرم مزاجه سره د خوش اخلاقۍ او نرم مزاجه ورته وایي لا وجدت الله دې ستا اوښ را پیدا نه کړي کني عربو کې سور اوښ د روک شو لکه دوه تولې کالې جنې بیلو عربو کې سور اوښ چې د روک شو لکه دوه توله کالې چې سړی څه کړي هغه بیلي د الله نبي ورته وایي لا وجدت تعالی دې اډو الله دا در نه کې انما بنیت المساجد لما بنیت له جماعتونه د یو خاص مقصد د پاره جوړ دي کې د الله خبرې کوه دې کې د مړو اعلانونه مه کوه دې کې د روک شوو څیزونو اعلانونه مه کوه اغستل خرڅول پکې منع دي د الله نبي فرمایي چې چا جومات کې اعلان وکړو چې ما سره تازه مسواکونه دي او عطر دي او کتابونه دي او ټوپې او تسبیح دي یا د معدې دوايي ده دا چې ماښام وخورې ډرکې به وکړې په معده باندې بوج دی وي ته ورته ووایه چې لا اربح الله تجارتک الله د روپۍ ګټه ستا په تجارت کې پیدا نه کړي ته په جومات کې د مړو اعلانونه کوې ته په جومات کې دا کارونه کوې نو دا څیزونه په جوماتونو کې منع دي او تاسو یقین وکړئ زمونږ مساجد وګورئ زمونږ په جوماتونو کې د روک څاروي اعلان هم کېږي وي د شمروز خان لالا نه خره تښتېدلې ده او د دې
ګلاب خان دی په کوڅه باندې ورغلی دی او که چاله مخې له ورلی وي او ګزار ورکړی او په دې غاړه یې واپس راوځغلی وی وي زه ورته لار کې پټو سره ولاړی وم په جومات کې د خرو اعلانونه هم شوي دي ته په الله یقین وکړه په جومات کې به اعلان وشي پولیو والا راغلی دی او د پلانکي خان حجرې ته راورسېد دا خو حرام و ناروا و یره وي د شرو ټیکو والا راغلی دی او پلانکي حجرې او دوکان ته ځان نه ورسوی یره وي د ګیس داخلي شروع دي که چاته داخلي پاتې نو نن مقله د پلانکي د حجره کې خلک ناست دی ځان سره دوره پیسې راوړی او داخله ده څوک داسې اعلانونه کوي هلکه پلانکي مړ دی او په پلانکي ټایم جنازه ده څوک وایي جنازه تیاره ده نو څوک وایي غم خور دی کټونو د حجرې نه اوسئ دا خبرې دا په جمعات کې حرام او ناروا دي او دا د احناف عالمان هم لیکلي دي او د الله نبی ته دې څومره رد وکړو ما تاسو ته احادیثو کې ذکر کړو کم سړی دی چې هغه مري وصیت وکړي چې زما وصیت دا دی چې ګورې زما د مرګ اعلان به د جومات په لوډ سپیکر نه کوي که خلک وایي چې یاره څه به کوو نو دا خو اسانه خبره ده د لوډ سپیکر خو ګران شی نه دی دا ټول کلي دی پیسې راجمع کړي او په یو دکان او په یو کور او په یو حجره باندې د لوډ سپیکر یې ولګوه او هلته کې ورځه او بټن لټک ورکوه او ټول ورځ پې نعتونه وایه او ټول ورځ پې اعلانونه کوه چې دومره په اعلاناتو ماینې خو دا خو محمد رسول الله منع کړی ده او چې رسول الله منع کړه نو ستا هره مجبوري ختم شوه ته به د رسول الله خبره اخلې ته ځان له د اعلان غم وکړه ته ځان له اعلان له لوډ سپیکر وګوره حجره وګوره بیټک وګوره دکان وګوره هلته اعلانونه کوه د الله کور د دې لپاره نه دی جوړ شوی د الله نبي خیرې کړي دي او رټنه یې کړې ده سختي یې کړې ده او صفایي ویلي دي چې جومات کې به دا ګډوډ اعلانونه نه کوي ته سوچ وکړه چې دا څومره غټه مسله ده دا بدعات دي زموږ په دې علاقو کې دي او که سړی نیت وکړي چې دا بدعات ګوره الحمدلله خلک هم پوهېږي زموږ دا مسجد چې جوړ شوی دی لا چې ته ما څوک ونه لیدل چې راغلي او اعلان یې کړي کنې کېدی چې زموږ د لوډ سپیکر د ټول لوډ سپیکرونه هم کامیاب وتېږي دا خلک هم خلک پېژني چې وایي دا خلک جومات کې اذانونه دغه اعلانونه او دا کیسې میسې نه مني یو کس چېرته دې رانغی نو د پلانکې مړ دی ویله ما هغه تېر د یو کس وصیت راولېږو وي چې دا وصیت وګوره زه چې مرم دا وصیت مې کړی دی ناشنا وصیتونه یې کړو یو یې دا کړی چې زما جنازه به بدعتي امام نه کوي نمبر 2 وایي زما جنازه کې به فاتحه خامخا وایي صورت فاتحه وایي نمبر 3 چا چې ګیره خریلې ده یا یې لنډه کړې ده زما جنازه کې به نه ودرېږي هسې نه د نیکانو خلکو आवाज او فریاد الله زما حق کې قبلی خو د دې بدانو فاسقانو د وجې رد کړي نو وایي نه به راځئ زما جنازې له او درېمې دا پکې ډېره ښه خبره کړې وه چې زما د مرګ اعلان دا به د جومات په لوډ سپیکر نه کوي او نه به زما د مرګ په متعلقاتو اعلانونه د جومات په لوډ سپیکر کوي او دی وویل نه به زما په 3 ورځو پورې غم داسې کوي چې کرسۍ رابار کې اول به چیانې تقسیمېږي او د دعاو کوي او دعاو کوي اعلانونه ډېر ښه وصیتونه یې پکې لیکلي خو دا یو څو یې ډېر غټ غټ وي او بیا یې ووایي چې ما پسې به بدعات نه کوئ رسم و رواج به نه کوئ د قرآن او د حدیث په طریقه زما تدفین وکړئ او زما مسایل حل کړئ نو دا وصیت دی د مسلمانانو چې یاد ساتي چې بعیز د الله نبی دومره سخت خفه شوی دی لہذا په جومات کې به اعلانونه نه کوي او دا دیندارۍ ته خلکو خیال نه دی ما یو ځل یو تبلیغي ګروپ ته په اسماعیلا طرف ته یو کس ته ووایي مې تبلیغیانو تاسو وایي د الله د نبي طریقو کې کامیابي ده نو مې تاسو دا صرف تبلیغیان هم نشئ راجمع کېدی چې لس شل روپۍ راجمع کړئ او یو لوډ سپیکر د کلي راواخلئ او په حجره یو په یو بیټک په یو کور په یو دوکان یې وتړئ او اعلان د هغه ځای نه کوئ دا هم د دین مسله ده او د الله د نبي خبره ده دې ځای کې ولې ستاسو دا چا خبر وي ایمان موچت دی نو دې خبرو ته ایمان تازه کول پکار دی چې بھائی دا بېدیني ده او زه به دا بېدیني په دین بدلوم او په قرآن حدیث به عمل کوم او څوک دې ته تیار دی دا ولې د سنت او مینه ختم شوې ده او بدعت غالب شوي دي کله چې بدعت غالب شي بیا سړی شي دغسې ما عرض دا کو بل یو غټ مصیبت په معاشره کې دا دی او دا خپلو پردو ټولو ته رسېدلی بې ضرورته او بې جا او بې مطلبه نعتونه او شعرونه په جومات کې چا خپلې څه قصیدې جوړې کړي دي هغې ته یې د شعر او د نعت نوم ورکړی دی او هغه په جومات کې وایي په جومات کې دکه یو ځل
یو مقنم کې د حسان ابن ثابت اشعار ثابت دي چې د الله د نبی په مدح کې ویلو او مشرکانو ته جواب ورکول مقصود عادت ته دین نه جو دک حسان ابن ثابت دي په جمعات کې اشعار وي سیدنا عمر مخ راته وی دا سکے او جمعات ته ترجمات کې شعرونه وي او توی دا ما د الله د نبی په وخت کې دا شعر ویلو نو بیا غاګونه کو نو دا اشعار شرعي چې بالکل جایز وي دا به جایز وي دا نعت به جایز وي خو دې کې دومره مبالغه کول او بیا د نعت او د نظم په نوم د دیوبند او د حنفیت صفاتونه کول او د دې اکابر او مشایخ یادول په جمعات کې داسې نعتونه او نظمونه او داسې شعرونه دا د ټنګ ټکور سره مشابه شوي دي او دا د جمعات نه بارقول پکار دي دا جمعات کې نشته کم شي چې جایز او هغه ډیر سخت په ضرورت او صرف د جواز په مرتبه او هغه ارته نو دا چې کوم شی دلته شروع دا غلطه او دل اخو بیا د الله د نبی صفاتو او مشرکانو ته تعنوه په دیناتونو کې خووی شاه مدینه او یہ صورت کې والی او ساره مدینه شاه مدینه دا هغه اشعار چې ټول شرکی دي تیرے در کې سوالی شاه مدینه الکه ته د الله د در سوالی کې د پیغمبر د قبر سوالی وی تیرے در کې سوالی شاه مدینه اے د مدینه بادشاہ وستا د درې غواړم دا خو مشرک شو ذاته ما دوسره د مازغه کار نه کی پوهیږي نه ولې په وخت ګوته خلاص یو سړنکوري ونده کړي اب دې نت ډیر راځي دا څه سره دې چې د دوه غسانو امامتي فقہی هغه ورو په وخت ګوته جمعات کې هغه سوي چې لکه هغه د ویلو نه نو ما مطلب دا دی چې دا ټول بدعات دي د جمعتونو نه دا بدعات ختمول پکار دي او دا د مسلمانانو ذمہواری ده او سيو بدعت ګوره د معاشره کې نه د ډیر خلک چې د دې ځای نه د الله کور ته لړ شي تاسو وګورئ په حج او عمره کې د خانه کعبه هغه غلاف پسې نهتي هغه ښکلي او ځان ورپسې سولي دې کې برکت ګڼي څوک د بیت الله او د حرم شریف د ګرد روانه کاڼي راوړي او کاڼي د برکت سبب ګڼي څوک حجر اسود پسې ځان په دې نمونه سولي چې دې کې برکت دی نه سیدنا عمر خلولا او بیام ټول خلک ولار دی او بادشاہ دی روان او وزر دا اول غټي ته وی اعلم انك حجر ما ته پتر چې ته یو کانی لا تنفع ولا تضر نتاثر نفشت او نتاثر نقصان شاه لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دع الله نبي ستا په خلول نو ویلې اے حجر اسود خپل خلبه می بتانه وای او بیا یې داغه نفس حجر اسود کل کو خلقو ته وقولا چې دا کانې د برکت سبب هم نه دی دا د نفع او د نقصان مالکم نه دی دا د رسول الله طریقه ده بس برکتونو واسات یو د الله تعالی ذات دی په دې کانو په دې غلافونو کې برکتونه نشته نو د ډیرو خلقو دا اخیری دي نو ما عرض دا کو چې دا یو لوی مهنت دی ګوره شروع دی او دا په ځان شروع ک چې د بدعات او نظامات جون بچ او درته مې ووایي چې بعضې بدعات داسې دي چې ته په الله یقین وکړه چې بچ به ترې نه شي خو چې دا عقیده ساتي چې دا عمل دین نه دی او ثواب نه دی او بدعت او ناروا دی نو هم انشاءالله څه نرمي به در سره الله وکړي خو چې یم بدعت او کې یم په دین او ویم ورته جواز او رد هم نه کې دا خو بیا بیخي خلکو خبرو وي هر سړی غر کینګ پارکینګ کړل نو دا خو بیا ډېر لوی نقصان طرف ته ځي نو ما عرض دا کو چې په دې مساجدو کې دومره بدعات دي تاسو خیال کړئ سوالګر راشي او په جومات کې ودرېږي او اعلان وکړي دا یاد ساتئ د سوالګرو دا چندي یا په جومات کې د خپل هسپتال او د مرض کیسه کول چې ما سره امداد وکړي جومات کې دننه په سب کې دننه دا کارونه کول دا حرام دي ناروا دي او بدعات دي او د الله نبی داسې خلک راټلي دي چې جومات کې سوالونه کوي جومات کې چندي کوي زه اکثر د عالمانو ملګرو ته هم مساجدو کې دننه د مدرسو او د جوماتونو چاندې مه کوئ دا دومره د احتیاط باب دی خو څوک به دې څه پوهېږي دغسې ګوره یو بدعت زمونږ په دې معاشره کې دا دی ګوره زمونږ سم عجیبه چل دی که نه دین دپاره یو شان مخ دی او د بېدینۍ دپاره بل شان مخ دی دین مو پرېښی دی او بېدیني مو دین ګرځولی دی او دین مو بېدیني ګرځولی ده ماشومان د جماعتونو نه خلک منع کوي که نه منع کوي ته خو لاړ شه د مقلدینو د جماعت ته او زیات تر د حاجیانو مجیانو د چیرمنانو جماعتونو ته
الته وړوکې اودس نشي کولی، بوجه نشي کولاولی، صف ته غوړو پرېږدي نه وي بارې قیامت یا جې به وکړي. کله وایي بدن یې څښا دی، کله څه وایي دا واړه د جوماتونو نه مه منع کوئ. د الله نبی حسن حسین په اوږه کېنولي دی او جومات ته یې بوتلي دي. خلکو ته تعلیم ورکړی ده چې ماشومان به د جوماتونو نه منع کوئ. دی به څومره رواني وکړي، دی به څومره ځای ګنده کړي، دی به څومره نقصان وکړي. پرېږدې د جومات سره عادت کا. که د دې جومات نه د ماشوم وشړو، دی سبا سینما ته ځي، دی سبا بازار ته ځي، دی سبا چکلې ته ځي، دی سبا د فحاشۍ ځای ته ځي. یو عالم ډېر ښه ویلو، ویل جومات ته چې کم ماشومان راشي دا مه رټئ. وی دی کور کې ډش او ټي وي پرېښی دی، دی بار چرسیان او پوډریان پرېښي دي، دی منډې او ترړې او رواني پرېښي دی او جومات ته راغلي دي. دلته چې تا ورټو نو دا یو مزاج جوړ چې بیا به دې ځای ته نه راځئ. او دی چې د دې ځای نه توبهګار شو نو داسې روانېږي چې سبا د معاشرې دپاره یو ناسور او یو فتنه جوړېږي. دی وجه ماشومان جوماتونو سره عادت کې، جوماتونو نه ماشومان بار کوئ ما. بعضې خلک وایي یاره روایت کې راځي چې جنبو مساجدکم صبیانکم، ماشومان د جوماتونو نه لرې کړئ. دا منګړت خبره ده، د الله نبي ته د دې نسبت دروغ دی. دا حدیث مدیث نشته. د الله نبي په خپله ماشومان جومات ته راوستي دي. تاسو عربو ته لاړ شئ، عربیانو دا ماشومان داسې منډې او ترړې په دې صفونو کې وخي که د چا څوک چا پروا وي چې دا څوک دی او د کم ځای دی او خپل دی او که پردی دی. او دلته خو وایي کله وایي ټوخی یې وکړو، کله وایي ما سړی بیا نیت مې تړوي، هر څه دې راباندې ګډوډ کړو. نیت شته رانګلي دا تا ځان باندې به څومره بوج ته جوړ کړی دی. وایي په جومات کې مو دی یو څو کنځلي وي، ستا هغسې داسې کم ستا کور ځای نه و چې دلته راتلې. دا غلطې خبرې دي. ماشومان جوماتونو سره عادت کوي. ما عرض دا کو چې دا صرف د مساجدو بدعات دي چې زمونږ په دې معاشره کې دومره عام شوي دي. نو د کم قوم په جومات کې چې د بدعاتو دا حال شي، د هغه د حجرې به څه حالي، د هغه د کور او د هغه د بیټک به څه حالي. دې بېدیني دا بېدیني په مسلمان دومره غالب شوی ده چې سخت خراب کړی او پریشانه کړی دی. دا مسلمان غورځېدلی دی. دی چې اوس راپاسي که نه او دی د انقلاب سوچ کوي، ډېر غټ وخت به پرې لګي. دنه حکومتونه اغستی شوي دي، دنه عهدې اغستی شوي دي، دنه جهادي فهم اغستی شوی دی، دنه جهادي وسله اغستی شوې ده، دی بیا تړلی شوی دی، دی پابند شوی دی، د ګوتې لګولي دي، دی ګیر دی، دی هېڅ هم نشي کولی. خو چې دا کم از کم خپل زړه د شرک نه بچ کړي او دا خپل عمل د بدعت نه بچ کړي، نو څه قدرې د معافیه گنجایش ته به صرف ورسم قدرې شي، کاغذونه به یې لږ کلیر شي. نور دا دومره ګیر دی دی چې ځان اوس رسئ هغه له صحابو دور ته، په ده به دومره دنیا تېروي چې کفر به نور هم غالب شوي، عیسی علیه السلام او مهدي به راشي او دی به لا پاتې شي. دی دومره غورځېدلی دی، دومره دی غورځېدلی دی. دا ولې ده ته بېدیني ځان له پتې ځای روانه ده، خو د دین په نومه بېدیني بیا ځان له پتې ځای روانه ده. الله تعالی دې موږ صحیح په قرآن حدیث باندې آباد کړي. هذا وبالله تعالی توفیق.